اختر کې بعض سنت عمل فقهاو ذکر کړی دي د مخکې مارس کړی دي خو یو ځل بیا درته تاسو اختر ورځې د شریعت مطابق ځان مزین کول خپل کول دا سنت عمل دی سنت مطابق لباس چول پټکې وال سنت زیات نه زیات ځان سنت ته نشي کول دا سنت عمل دی غسل کول دا هم سنت عمل دی مسواک کول سنت عمل دی عطر لګول سنت عمل دی عیدگاہ کې منځ کول دا هم سنت عمل دی البته که شری وزر و بارانو دشمن نه خطر ده یا بل یو داسې مسله ده چې هغې وجې نه بار مونځ نشي کوي بیا مسجد کې مونځ جایز دی خو افضل دا دی چې عیدګاه کې د مونځ وکړی شي عیدګاه ته په یو لارې باندې تګ کول اور هلته نه په بلې لارې باندې واپس راتل لار بدلول اور غټ اختر کې چې کله عیدګاه ته ځینې تکبیرات تشریق په جهر سره ویل الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد اور ورکوټي اختر کې ځان سره زړه کې ویل سرن ویل دا هم سنت عمل دی ورکوټي اختر مستاخیر سره کول ولې هلته کې څه کار شته نه چې عیدګاه نه راشي بس چې شربت او تناسي اور غټ اختر منځ وختي کول چې خلک زر فارغ شي ززه د خپل د سرو د ذبح کول او قربانونو فارغ شي اور اختر ورځ باندې چې کله اختر موسی سړی زین وختي پاسیدل سړی خپل هغه معمولات برابر کی وختي پاسي ندیو چې موږ تاسو کوشش دا کو چې کم سنت عمل موږ ته قران او حدیث نه ثابت دي موږ تاسو اسې اختر کو خو که د سنت د روشنی کې وشي نه موږ تاسو ډبل اجر پاغي باندې ملوي او زهره خبره زموږ تاسو کا یو عمل الله پاک قبول کو دنیا آخرت د نجات او د کامیابی سبب دی الله رب